بعضی بېدینه خلک په اسلام باندې دا اعتراض کوي چې د غټ اختر په ورځو کې په قربانۍ باندې په کروڑونو روپۍ خرج کیږي، که چېرته دا روپۍ په فقیرانو باندې یا د ګټې په کارونو باندې تقسیمولی شوې نو دا به ډېره ښه وی. د دې اول جواب دا دی چې قرباني دا د قرآن کریم او حدیثو مبارکو د صریح نصوصونه ثابته ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د تعامل نه او د عید عمل نه هم ثابته ده. همدارنګه د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه تر دې وخته پورې ټول امت مسلمه په دې باندې عمل را روان دی. لہذا د داسې بهترین عبادت په مقابله کې د یو بېدینه کس رای ته هیڅ اعتبار نشته. دویم جواب دا دی چې د هر عبادت دپاره یو شکل وي او بل روح وي. مثلا د مانځه شکل قیام، قیرت، رکوع، سجده وغیره. پښتو کې ولاړه لوستل، رکوع، سجده کول. او روح اخلاص دی. د روجې شکل د ورځې د خوراک، څښاک او جما نه منع کېدل دي او روح اخلاص دی. د زکات شکل خپل مخصوص مال خرج کول او روح اخلاص دی. د حج شکل د بیت الله طواف، وقوف عرفات وغیره او روح اخلاص دی. همدغه شان د قربانۍ شکل په مخصوص ورځو کې د مخصوص عمر والا څاروی د هغې وینه تویول او روح اخلاص دی. اوس که چېرته شکل وي خو روح نه وي نو دا عبادت قبول نه دی. همدغه شان که چېرته روح وي او شکل نه وي نو بیا هم دا قبول نه دی. دریم جوابدار بل دا چې په اصل کې د قربانۍ حقیقت خو د انسان خپل ځان روح د الله په حضور کې پیش کول دي. لیکن د الله رحمت ته وګوره چې انسانانو ته دا حکم وکړو چې تاسو زما د رضا دپاره په دا قربانو په ورځو کې څاروي ذبح کړئ، نو زه به دا ګڼم چې تاسو خپل ځان قرباني کړو. لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام په خوب کې د زوی ذبح کولو حکم شوی، خو بیا د سخت امتحان نه وروستو جنتی ګډ ذبح کړی شو. نو چې کله د قربانۍ اصل مقصد هم دا شو چې په انسان کې د خپل ځان قرباني کولو جذبه پیدا شي، همدا د دې روح هم دی. اوس په صدقې ورکولو سره دا جذبه څنګه پیدا کېدای شي؟ ځکه چې د قربانۍ روح خپل ځان د الله په حضور کې پیش کول دي او د صدقې روح خپل مال پیش کول دي، او په دې دواړو کې ډېر لوی فرق دی. لہذا چې په چا باندې قرباني واجب وي، د دې دپاره د قربانۍ په ورځو کې د قرباني څاروي ذبح کول ضروري دي. د قربانۍ په ځای باندې روپۍ صدقه کول او د غریب سره مدد کول دا نه کافي کیږي. اسلام ځکه چې اسلام چې کوم څیز حکم کړی په هغې کې ډېر حکمتونه دي. اوس چې څوک د هغې حکم په ځای باندې بل څیز ادا کوي نو د دې حکمتونو نه محرومه کیږي. په قربانۍ کې خو د څاروي وینه تویول دي. مثال درته بیانوم، د دې په ذریعه به تاسو ته دا خبره پوره واضح شي. مثلا یو کس خپل نوکر ته حکم وکړي چې د غرمې دپاره روټۍ او ترکاري پخه کړه. نوکر روټۍ او ترکاري پخه نه کړي بلکې د دې په ځای باندې کور جارو کړي، فرش ووینځي، هر څیز خپل خپل ځای باندې کیږي. کله چې د کور مالک غرمې ته راشي او نوکر نه د روټۍ مطالبه وکړي، اوس که نوکر ورته ووایي چې ما خو کور صفا کړی، فرش مې وینځلی، دا کافي ده، روټۍ پخولو ته ضرورت نشته، نو آیا دا نوکر به ملامته وي او که نه به وي؟ خامخا ضرور به ملامته وي، ځکه اگر چې د کور صفا کول هم ښه کار دی، خو چې کوم کار ورته حواله شوی و هغه ضروري و. همدغه شان صدقه کول، د غریبانو سره مدد کول او نور نفلي عبادت کول اگر چې په خپل ځای باندې د ثواب کارونه دي، خو قرباني واجبه ده، د دې کول هم ضروري دي. په صدقې کولو سره دا نه ادا کیږي.